زمانم خورشید علي دی ولد عمر ګل شګی یم او زما رونه خویندې دي چې مېرنې دي او زما سره په ځمکه کې زما هیڅ حق نه لري خو هغوی په عدالتونو کې دي او زور جبر کوي زما هغه ځمکه په زور باندې قبضه کوي زما د دې پریس کانفرنس مقصد دا دی چې کوم د حکومت ادارې دي هغوی ته خواست کوم د انصاف لپاره اوس چې دی د کله دا قبضه کوله نو بیا ورته ما وویل چې د دې خویندو د ځمکې نه قلار شه خو دی نه قلار دی زما یوه وړه خور ده چې هغه د ده سره راضي نه وه په دې ځمکه او هغه راتله او د ده نه یې د پسې شاول راوستو په شاول باندې دا ځای واروو او زما خور ورته ویل چې دا ځای ما واروه نو دی انور علي او اختر علي دا اختر علي چې دی نو دا ورسره میلاو شو او زما خور یې ووله او ویې او زما هغه خور بیا په ده باندې 107 کړی دی او اختر علي زما وخی دی هغه په 107 کړی دی هغې په 107 وکړو او بس د هغې نه پس چې دی دوی زما سره دښمني او پتنه په دې ځمکه باندې شروع کړه ما عدالت ته کیس ویوړو چې ما عدالت ته کیس ویوړو نو دیو زما خلاف د اف آی آر یو سلسله شروع کړه چې هر وخت په زه د سیدو په تاڼه کې ناست وم او ما ته به یې ستا 107 دی او 107 دی بیا موږ اډیشنل سیشن جج صاحب له لاړو شپږم نمبر له هغه ته یو درخواست وکړو چې موږ له دغه راکړه سټې آرډر هغه سټې آرډر راکړو د سټې آرډر باوجود دی لګیا او دغه لینټر یې وکړو او بیا پسې متعلقه کسان هغه ور ولېږلو هغې خپل بیان ورکړو او زما د دې ثابت خبرو کولو مقصد دا دی چې دا انور علي چې دی دا په عدالت کې دی با اختیاره دی او دی دا دروغ رښتیا چې دی دا پیژني دا اختر علي چې دی دا د هوس چې دی نه مړېږي دی اوس هم د زړه مریض و زه ورسره په پېښور کې 14 ورځې پروت وم 3 میاشتې مو له کار وکړو کور مو له فی سبیل الله جوړ کړو پیسې مې ته نه دي اخیستې خو دا لالچمن سړی دی دې سړي ورته سمنلي دي دی انور علي نو دی د ده سره ولاړ دی او زمونږ بله خور ده مشرۍ چې نوم یې زه نه اخلم هغه ورسره بلکل په دې خبره کې شامل ده او هغه خور زمونږ چې دا او دا اختر علي د انور علي د دوی کردار چې دی که نه هغه بلکل د شریفانانو کردار نه دي دغه خور چې ده نو دغه خپل معصوم زوی چې دی نو په هغه باندې پردی زوی وژلی دی او ټول د کور معاملې ګډوډه ده او د دوی سره زما مخکې جنګ د کردار جنګ و اوس چې دی د کردار دی حد ته راورسېدو چې نه زما هغه دغه مني هغه احسان مني چې ما دومره لوی کړي دي او دې حد ته مې رارسولي بلکې په دې ځمکو باندې چې دی په دې ځمکه باندې د قبضې کولو کوشش کوي دا درخواست موږ ډي پی او صاحب له ویوړو او ډي پی او صاحب دا دی ډي سي دغه چې د علاقه ډیسپیوټ سنټر چې د منګورا تی ته مارکو بس د دې اړو څه جواب رانغی څه بالکل اړو چاپې څه ونه وي چې یاره څه وشو څه ونه شو د دې نه پس چې دی دا موږ بل یو درخواست ویوړو په دې خپل خور باندې چې دا خور بار راځي په ما باندې اف آی آر کټ کوي او 107 مې وله ورکړو د هغې باوجود بیا دغه زی او دغه ځای کې په تاڼه کې ناست دی او تاڼې والا وایي چې موږ ته د زورور خلکو د طرف نه ټلیفونونه کوي او ځکه موږ ته نه شو پرېښودی او زه کښېنم او بیا څه نه بیا ماسپښین ما ته وایي ځه څو پیرې را سره دا چل وکړو نو چې ما په هغې باندې وکړو نو په هغې باندې هم څه ایکشن وانخېستو دقه د ډي پي او صاحب بالکل لیکلي پې شوي دي دا دي او دا ته به وویې صاحب موږ ته پې د عدالت نه ولیکه بیا موږ لاړو په عدالت نه د ډي پي او صاحب په دفتر کې پې لیکلي وکړلو او دا یو راوړو چې په دې باندې دوی د لینټر ونه کړي چې بندي کړي هغه لینټر بالکل ښه باقاعده کوي او دا څنګه چې موږ راوړو چې دغه هلک خو په عدالت په کار باندې پوهېږي چې ده په هغه ټایم ای سی چو صاحب ته ویې دی خو دلته کښېنوه دا واله زما طرف نه درخواست و او په ده ما له د 107 راکړي او هغه زه حق ځای کې کښېنولم او دا د درخواست چې دی د عدالت ته د وړو څوک نه و او بیا چې زما اوښې اختر علي دا درخواست ویوړو نو بیا زه یې پرېښودم او سبا سهار د جمعې په ورځ باندې سهار راغلی وم ماسپښینه پورې ناست وم او دا درخواست مې ورته بیا دستخط کو را مې وړو خو په دې باندې بیا وایي چې موږ کار نشو کولی بیا د عدالت کسان تللي دي پرونو او لینټر یې هم کړی دی او ښه د عدالت کسان چې دي ورغلي دي او هغې لیدلی دی صاحب دقه زمونږ ګزارش دی اوس د حکومت نه د حکومت د انصاف د ادارو نه چې موږ غریبانان خلک یو یو پیره یو چې کیس داخلوو نو د خپلو معصومانانو بچو د سکول فیس د دې میاشتې فیس موږ نه دی ورکړی هغه یې په کاغذونو باندې ولګو او هغه یو چې دی کیس یو داخل کو او د هغې نه پس چې د دوباره بیا هغه 3 9 تاریخ موږ له د دې میاشتې راکړو د 9مې میاشتې 3 تاریخ
نو بیا موږ لاړو او ایډیشنل سیشن جج شپږم نمبر ته یو درخواست وکړو چې صاحب دا خو د هغه وخته پورې به دوه چته کور د جوړ کړی او موږ د سټې کوشش کوو موږ د پاره د خدای سټې راکړه نو هغه چې سټې راکړو موږ له نو په هغې باندې پسې بیا موږ 1,000 روپۍ خرڅ کړې او ویې لګولې اوس زموږ دا درخواست دی چې موږ غریبانان یو که داسې په کلونو باندې دا کیس چلیږي نو داسې موږ د هغونو د ګټې چې دی که نه هغه توان نه لرو او زمونږ مختصر دغه دی چې زمونږ دا کیس چې دی نو دا د خدای د رضا دپاره دستي واورئ او په میرټ باندې د دې فیصله وکړئ